أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سورة بقرہ شروع مخکې آیتونو کې الله رب العزت د او خلقو مثال بیان کړو چې کوم خلق کافرو وی دا کافرو خلقو مثال داسې دی لکه څرنګې ځناور کسې دوی عقل نشته عقل نه خلاص دي عقل نه لري ځکه چې پیغمبر دوی په خپلو سترګو باندې ولیدل او د الله تعالی کتاب نزول دیو مخکې پیغمبر ته آیتونه راتللو او دوی بیا ورباندې ایمان را نه وړل او دا خبره وکړه چې بس موږ دپاره هغه کافي دی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بس زموږ خپل پلار نیکه تابعداري موږ دپاره بهتره دی او همدغه دین موږ دپاره غوره دی. د نن آیتونو کې ذکر کوي چې ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله رب العزت فرمایي چې ای او خلکو چې تاسو ایمان نه وړئ مؤمنین خلک یو. ګوره قرآن کریم کې څو قسمه خطاب دی خلکو ته ذکر کیږي نو چې کوم ځای کې یا ایها الناس سره وي هغه ځای کې بیا ټول خلکو ته خطاب وي او بعض ځایونو کې یا ایها الذین کفروا سره وي نو هغه ځای کې کافرو خلکو ته خطاب وي او دې ځای کې شو یا نورو ځایونو کې وي چې یا ایها الذین آمنوا نو دې ځای کې خطاب وي او خلکو ته چې هغه مؤمنین وي د الله تعالی باندې او همدارنګه د هغه پیغمبر او کتاب باندې او نور آسماني کتابونه انبیاء کرام باندې ایمان راوړي وي. ندیزه کې مؤمنینو خلکو ته خطاب دی چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای او خلکو چې تاسو مؤمنین خلک یو نو تاسو پاک شیان خورو. کوم پاک خورو؟ چې ما رزقناکم چې موږ کوم تاسو درکړي د خوراک والا شیان د پاک شیان خورو. دې نه څه مطلب چې پاک شیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي وی الله رب العزت فرمایي وی ما د او خلقو ته چې کوم د تاسو نه مخکې یعنی انبیاء کرام هغه ته ما دا حکم کړی چې تاسو د پاک شیان خورو پاک رزق خورئ او همدارنګه دا کوم نور مسلمانان دا ورته هم دا حکم دی چې دوی پاک شیان خوري. او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله رب العزت په خپل باندې پاک دی طیب دی او همدارنګه پاک او طیب سوي دا قبلوي نو دینه هغه مردار او همدارنګه د شرک او ریا کوم څه عبادت یا وغیرہ قرباني ذبح یا ټول نو وتر چې دا ټول حرام او ناجیز دي. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که یو سړی وي مسافر او بدحال وي ویخته او سر دغه ببر وي او همدارنګه ګرد غبار نه ډک وي اسمان طرف ته لاسونه نیولې وي او دا دعا کوي یا رب یا رب خو د دې خوراک د حرام وي او څښاک د حرام وي او همدارنګه جامع اغوستل د وي د حرام نه وي او همدارنګه دا کوم انسان دعا کوي د دې کوم پرورش ته یعنی د کوم غذا خوراک د حرام وي نو دې را به کوم ځنه دعا قبول شي نو دعا د پر اسده پاک او همدارنګه حلال او همدارنګه د دوا خوراک کول او همدارنګه د حرام نه ځان ساتل نو بیا و دعا به قبلېږي. او دعا کې یو خبره دام دی چې ډېر خلک دی یاره موږ په دعاګانو باندې ستړي شو موږ دعا نه قبلېږي. دعا څنګه نه قبلېږي؟ ګوره یو چې کله بنده مؤمن سړی د الله رب العزت نه دعا وغواړي خپل سوال حاجت وغواړي نو یو دا وي چې الله رب العزت دې ته همدغه دنیا کې د دې کوم ضرورت او حاجت دا ته پوره کړي او که بالفرض دنیا کې چاله پوره نشه
نه ګوره دې والا دعا چې دا بېځای نه ځي دې دا کومه دعا کړې دي دپاره دا دعا محفوظه شوله او آخرت کې به دې والا بیا دې ته دې والا بدله او ثواب نیکي دا به ته میلویږي به او ډېر خلک دا خبرې کوي دعا کې ویره مو دعا نشم کولی بس دعا چې دی الله تعالی ته مو دعا نعوذ بالله نه قبلوي او ډېر داسې خبرې وکړي چې هغه سره انسان کفر ته ووځي کفر ته نه ځي بلکې خالص ورسره کافر شي لکه ډېر خلک داسې وي چې یاره عام طور باندې هېڅ یاره د کور ته بېګیره څې نو مسلمان یې سبې کور نه وځي کافر وي یا سبې کور نه وځي مسلمانو بېګي سره چې کافر وي دغه څه وجه دی دغه صرف ورونو دا معمولي دوې ګوتې کومه د غوښې ټوکړه مو تاسو په خولو کې چې دی ژبه څوتی شي دا انسان داسې الفاظ او داسې کلمات ادا کړي چې هغه کلمات د کفر ولوي نو همدې سره بیا بنده چې کفر ته وځي او همدې سره بیا د کفر په لارې باندې روان شي نو نورو دا خبر نه ځان ساتل پکار وي دعا چې دعا دپاره شرایط دا دي چې سړی د نیک عمل وکړي او همدارنګې نیک عمل نه پاس دی د کوم خوراک څښاک کوي دا د حلالو وي او همدارنګې د جامې او همدارنګې پیزار وغیره دا د حلالو وي او د کوم څه د انسان له کومه پالنه دی دیکبال دی همدارنګې د دې والا کوم بدن دی چې دا ټول د حرامو نه وي د حلالو نه اله دعا بیا قبلیږي دعا دپاره هم شرایط دي حدیث کې راځي وي کله کله دعا د کبیر قبلیږي خو اصل دعا چې د مؤمن الله شی دعا دی چې مؤمن دعا قبلیږي نو د دې وجه نه قبلیږي چې دا د الله تعالی احکامات د پیغمبر سنتو موافق وي یا ایها الذین آمنو ای او خلقو چې تاسو ایمان نه وړی دی مؤمنین خلق یو کلوا من طیبات ما رزقناکم تاسو خورو کوم پاک رزق درکړی دی الله تعالی تاسو ته واشکروا لله شکر ادا کړئ د الله تعالی والا ان کنتم ایاه تعبدون کچره وی تاسو خاص دی الله تعالی ته عبادت کوونکي عبادت اصل کې شي عاجزي کول ته سمو تاسو ټول د الله تعالی ته عاجزي اختیار کوم او سړی عبادت کوي ډېر عبادت گزار دی منځ گزار دی ذکر تلاوت عبادت کوي خو ذکر ریا دی یا شرک دی دغه سړی چې عبادت کوونکی نه دی دا عاجزي کوونکی نه دی دې ځکه تکبر او ریا رسي دغه سړی ته د دې عمل الله رب العزت ته بیا قبول نه دي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك